فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زمائته قابل قدر واجب الاحترام معزز مسلمانان ورونو، چونکه یو الحمدلله د نکاح پروګرام دی نو زه ټول نړمبه حسن زیب صاحب ته او دغه خاندان ته چې چا دی خوشحالي کې برخه اخیستې ده یا د خوشحالي په دوه رغلي د ټول ته مبارکباد پیش کوم اور الله دو کې دا نکاح امت مسلمه ده پر د خیر او برکت سبب وګرځي. دوی ماته د موکي کې ډیره خوشحالي دا هم ده چې مخکې به دغه ودونو کې زمونږ د نوجوانانو خپل صلاحیت او ټیلنٹ او پیسې دا به په دې فضول شیزونو باندې لګي دي. اوس الحمدلله دا نوجوانان ملګري د بیاناتو کې ناستي او د الله قرآن بیانېږي، پاک پیغمبر احادیث بیانېږي، نه دا زمونږ ډیره خوشبختی او نیکبختی ده. دریم دی موقع کې د نکاح مناسبت سره سو خبرې عرض کول غواړم ان شاء الله. صرف 15 منټ کې مختصر خبره کوم. زه چونکې یو بل پروګرام خو شوی دی، خلک د ملګري انتظار کې بار نه ملمنه راغلي، هغې ته بیا حاضري کوم. نو ان شاء الله مختصر وخت کې یو څو گزارشات تاسو مخې ته وړاندې کوم. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله اسلام نو راغلی نه د خلکو به دا کار کولو، د خلکو کې رواج دغه چې کله یو سړی وفات شوی هغه نه جایداد پاتې شوی، پراپرټي میراث، هغه به یو لور و یا به دوه لونې وي، نه د ورور بې راپاڅېدو یعنی د ماشومانو تره هغه به دا کار وکړو چې دا ماشومه به پرورش کې واخیستله، د یتیمه ماشومه، او دا به ورته ووایي چې ته غم ما کوه، ما بچی دی غب تا سره نکاح وکړو، کور کې به پاتې شي. نغې کې به جینۍ که ښکلي وې بیا جینۍ ځان ته پاتې که، بچي ته به نکاح وکړه، دغه ټول مال باندې به قبضه وکړه، برای راست قبضه کولی نه شو، نه د نکاح په باندې باندې به قبضه وکړه. او که ښکلي نه وې بیا به ورته وایي چې زما بچي سره به ستا نکاح کېږي، ماشومې یتیمې ته به ویلو. خو دا ظلم به ورسره کولو چې هغې کم حق مهر وی، مهر به ورته نه ورکولو، یو لږ شیزونه به ورکړو، بیا به ورته ویلو بس دا تا ته ډېر دي او بس دې باندې ګزاره کوه. نه هغې چې کومه پراپرټي وی، جایداد و میراث و هغې باندې به ظلمن قبضه وکړه. دا یو رواج دی عربو کې روانو. یې به سره نه میراث نه ورکولو، حق به نه ورکولو، یعنی مهر به نه ورکولو. یې که مهر ورکولی، مهر کې به ډېر داسې ګنده ګټیا شیزونه هغې ته ورکړو، کم ښه شیز هغې به ځان ته حساب کړو. هغې یو مثال باندې ځان پوه کړي، یوه ماشومه د هغې پلار وفات شو، هغې 2 پلاټونه دي، یو بالکل د روډ په غاړه دی او بل هغه ګوساړ غر کې دی. څه خیال مې دی دې قیمت ډېر دی که هغې قیمت به ډېر وي؟ نه د تره بې لګیا شو په دې پلاټ باندې به قبضه وکړه، ته به ځان پسې انتقال کړو، چې کوم هغه سر کې دی هغې پسې ولیکلو چې تا پسې دونه مارلي لیکلي. دا یو مثال در کوم. قرآن کې الله پاک صفا اعلان وکړو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى. دا ماشومه چې تا کومه ځان سره ایساره که ظالمه، که د دې حق ادا کوی شي، مهر ورکوی شي، خپل میراث ورته ورکوی شي، د دې پلار نه کم میراث پاتې دی، هغې حفاظت کولی شي، فبها نکاح ورسره وکړه. که نه وي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، دې نه علاوه 2 کوئ، 3 کوئ، 4 کې درته اجازه دی، خو دې سره ظلم ما کوه. دا د شریعت یو اصول بیان، یو بنیاد، یو آئینی در کو چې دې باندې به ته عمل کوي. مونږ معاشره کې ګورو اوس هم دا ظلم کیږي. مونږ ګورو مونږ ته مسلې راشي دارالافتا ته چې یو کس دا ظلم کړی، دا ظلم کړی، دا پراپرټي لاندې کړي، دا جایداد لاندې کړی، دا ظلم مو زیاتی کړی. معاشره کې نن هم دا کیږي. هغې وجه ده چې ظلم ما ته ځکه پته نه لګي چې زه په قرآن باندې پوهېږم نه. بیا الله پاک دا ولي وفرمیلي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اسلام نه مخکې به خلکو 12 13 18 20 ودونه او ظلم به دا کولو چې 6 ودونه به کړي چې کوم اور باندې ډیره ګرانه هغې به ځان سره پاتې که نور ته ویلو چې بس تاسو خپل کورونو کې اوس یې زه تاسې خرچه در کوم. خرچه به یې ورکوله، خو داسې خرچه چې هغې غریبې به نه به ژوندي وه نه به مړه وه، بس یو پریشاني زندګي به یې تېروله. یو صحابي ایمان راوړو او 10 ودونه یې کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغلو چې یا رسول الله ما خو اسلام کې داخل شو، ما خو 10 ودونه کړي دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلو چې دې کې 4 کمې تا خوښي هغه ځان سره ایسارې که د نور شپه کې به ته طلاق ورکړې، دا ازادې که هغوی ته طلاق ورکړو، بل ځای کې واده وکړو. یو بل صحابي دی هغه 8 ودونه کړي چې اسلام کې داخل شو، پیغمبر ته راغلو ته یا رسول الله قرآن کې خو د 4 حکم دی او ما خو 8 ښځې دي، څه وکړم؟
پیغمبر تو فرمایلو چې کومې دور کې خواخي وي غزان ته ایثار کې باقی سلور آزاد کا چې غبل ځکه نکاح وکي یو اصول درته مقرر خو شریعت دا وایي چې د دوه ودونه یا درې ودونه یا سلور ودونه دا الګ اوا چې دي کې انصاف کول شي دومره انصاف شریعت مقرر کړی دی چې یو سړی دوه ودونه کړي سلور درې پرې دا واغي بس دې مسلې باندې پوښي په غیبم پوښي یو شپه تقسیم بنګي یو شپه به یو کور والا سره بل شپه به بل کور والا سره وي اور کا مثال په تور باندې اغه خپل بشري ضرورت مباشرت ور سره نه کی بیا شریعت وی چې واشپه بده یو خځې سره وکي بل سره جما ما کا مباشرت خپل شری ضرورت ور نه ما پوره کو خو بیا مور سره شپه مغه کمره کی تیرې دا تقسیم وسوک کی دا انصاف وسوک کی دا به تکي چې کله د دوه دونه کړي بیا به انصاف هم ورکي او حدیث کې راغلی د مسلم شریف روایت دی صحیح روایت دی پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی دوه دونه وکي یو خځې ته ډیره توجه ورکي یو خځې هر څه خدمت کی بل غریبه پری دی نو پیغمبر و فرمایي چې قیامت ورسې دا قبر نه راپاسي په دې حالت کې وشقه مائل چې دا سټ په دسه کوګه ټولې دنیا ته پته لګي چې خپل خځې سره ظلم کړي بیا الله پاک څه فرمایي وان خفتم الا تعدلوا فواحده کچری دو درو سلور کې انصاف نشي کولای بس بایونه کاوه یو درته کافی دی او ما ملکت ایمانکم یا چې کومه ویزه د بسغه سره گزاره چلو مخکې وینځي او اوس وینځي شتانه ذالک ادنا الله تعالی دا د دې ته زیاته قریبه ده چې تانه به ظلم نه کیږي زهره خبره چې چا یو نکاح دی هغه کې ظلم نه کیږي بس ولې انصاف ضرورت شتانه به یو خزه د دې خدمت کوا د دې ضرورت پوره کول ته شریعت حکم کړی دی دویم دا چې مونږه کله نکاح تړو نکاح فارم کې لیکوم کنه لیکوم زما خبره ته لغور کوي زه دې ملګرو ته وایم چې کله نکاح تړل کیږي هغه کې فارم کې لیکل کوي ولی سبا که د خزو خان الله دې نه کې خپل کې وران شو به د مولا گریوان تر راسول شي تا نکاح تړل نه ته پتی چې څومره مہرو دا غریب 1500 نکاحونه دي تړلي د تاسو نکاح چرته یاد دي او چې تالی کل کړی وي درې فرمونه ګورنمنت نه مونږ ته ملويږي چې دا تاسو ډکوي یو فرم ملويږي خزه کور ولته یو فرم خوند کور ولته یو فرم جمع کیږي یونین کونسل آفیس کې اور عموما د سی وی چې کله یو فرم د خزي خوند دواړو ته میلو شي یو د امام ځان سره پری یو د یونین کونسل کې جمع کی چې دی مولا سره هغه دلیل او ثبوت سبب پروتي چې څوک تاسو کې غیر ورته خي د سه ډیر مسائل مونږ ته راغلي دي دا لګه مودمخ کې مونږ ته یو مسله راغله یو خزي وده شوو سالورو مې شوبادي خوان لاړو سایپرس ته یورپ ته الته یو ملک ته تاسو دا چې کم دغه باندې جغرافیا به پویږي غته پته ده چې دا ملک کم ځای کې پروت دی سالورو میاشتو باندې ورته طلاق ورواستو طلاق پیغام ورته وایس میسیج وکړو چې ته په ما باندې طلاق بل ځای کې نکاح کې ما طرف نه درې اجازه دي هغه موږ ته راولو چې د سې کړي سو مل نکاح فارم شته نه نشته نکاح چا په مخ کې تړل شوی هغه موږ ته یاد نه دي مہر څومره دي هیڅ پته نشته دمو مہر مطالبه کوله مہر کې قاعده او ضابطه دغه ده چې کومې جنې مہر ولي کلی شي غا په خوان باندې واجب دي خامخا به ورکی کول نه کلی شو یا متعین نکړه شو نکاح باندې اساس نه ورځي نکاح ټیک دی مثال خزه خو خپل کې نکاح وتړي وای چې مہر به بیا ګورو نکاح ټیک دی خو دې د پر مہر سوکو نشریو ته مہر مثل مقرر کړي مہر مثل دی ته وای چې دې به مونږ بل خور وګورو چې کم ځکه نکاح شوی غي څومره مہر او هغه مہر بد دی که خويندې نه بیا بسکو بیا د پلار طرف نه چې کمی د دې ترند کیږي هغه مہر ته وکتل شي غاب د دې مہر مقرر کړی شي کغه نه وي بس خوره یتیمه د ایسو کې نشته بیا شریعت دا وی چې د دې عمر د دې حسن د دې ذات والی و بل جنې به مونږ د معاشري کې وګورو چې هغه څومره مہر دی هغه مہر به دې ته مقرر کړی شي نغه چې مثلا مونږ ته رااله مور ته چې دی خورشته او یا خورشته مونږ چې هغه بل خور ولا مہر وکتل نو هغه کې 15 تولې سونه لس مر له پلاټ ډیر لس تولې سونه ډیر کافي شي سونه لیکلي مور ته فتوا باندې باندې ورکړه چې دغه مہر د دې جنې هم دی ولې تاسو مہر مقرر کړی نه دی چې فتوا مونږ قبل فریق ولا مونږ ته رالو چې تاسو مونږ نه پکار دي تحقیق کړه مرته مونږ چا بسې ګرځیدل نه شو چې دا کله دارو افتات راغلو خو ته به ور سره راغلی وې کنه غړ امتحان لیکل کړي نه در سره څه ثبوت شنه څه ته مونږ ته وای چې تاسو مقرر کړی نه دا مہر دا په خاون باندې لازم دی او واجب دی زمونږ د خلک څنګه چل کی بس مہر ولي ک بیا به ور سره ګورو علماء دا لیکلي چې دا کم خلک مہر ولي کی ورکینه دا ګناګار دی دا ناجایز دی کم مہر ورکې په نره باندې ولي ک چې کم نور کې غسر لیکه من ضرورت نشته اور د مہر د خزه د سه حق دی چې کله خاوند وفات شي د میراث تقسیمیدونه مخکې به اول د مہر راواخلي خزه ته ورکې بیا به میراث تقسیمیږي ولی د میراث کې د مہر د خزه قرض په خاوند باندې
د دومره لوی حق دی د ښځې مونږ دا پښتانه یا د کم سوسایټي کې پدې کېږو دې کې ښځې سره ډېر ظلم وي ورته هلته مهر ډېر بعضې ښځوي داسې هغه مهر معاف کړي ښه مهر معاف کېدو کې یوه قاعده او ثابته ده زمونږ د خلک داسې کېږي ښځې ته ورشي چې طلاق در کوم دا مهر ته معاف کا هغه چې 1 کروڑ ځلې وایي چې ما معاف کړی بیا نه دی معاف کېدل دې ته وایي چې 10 لکه روپۍ د خاوند غي مهر کې لیکلي د 10 لکه روپۍ به راواخلي د خپلې کور له د بلاس کې کېدي ورته ښځې دا ستا مهر دی 10 لکه روپۍ دا والا اوس تا خوښه دي چې خپلې استعمالۍ کماته یې راکوي چې یو ځل د ښځې ته د مهر لاس کې ورکو بیا درته واپس درکړي چې خاونده ما ته معاف کړی دی بس ما ته ضرورت نشته دا معاف دی تش په خولې وینا باندې دا نه معاف کېږي زما په دې خبره تاسو پوهېږئ کوم ځای پوه نه شئ ما نه بیا دوباره تپوس وکړه خو غلطه مسله ما ته منسوب نه کړي دا حکم د پراپرټي دی تا ښځې پسې 10 مرلې پلاټ لیکلی دی دا نه چې ورته بس ښځې ما ته معاف کړه 10 مرلې پلاټ کم ځای نه درکړه هغه وایي بس دا معاف دی هغه چې کوم معاف کوي هغه د دې وجې نه کوي چې که زه معاف نه کړم داسې نه الله دې نه کړي طلاق راکړي د بچو زندګي مو تباه نه شي دې خاوند سره خو غم نه وي دا به بل ځای کې به ورته وکړم بل ځای کې به ورته وکړم د هغې زندګي تباه او برباده کړي یا ښځې ذهن کې دا وي چې که زه دا مهر غواړم داسې نه چې ما وروڼو ته وایي ما ته نور مشکلات پیدا نه کړي بیا به وروڼه راته مهر کې حصه نه راکوي بهرحال ډېر وجوهات دي چې هغه ښځه د یرې وجې نه هغه مهر معاف کړي یا په تش خولې باندې وایي چې او ما معاف کړی دی دې سره هم نه معاف کېږي ښځې پسې به پلاټ انتقال وکړي هغه انتقالي کاغذونه به راوړي ښځې ته به لاس کې حواله کړي چې ښځې دا والا تا پسې ما کم پلاټ مهر کې لیکلی او دا درته حواله شو تا خوښه دی چې چاته ورکوي ښځې تا ته درکول وختلو هغه فارم به تا ته واپس درکړي چې ای خاونده ما ته دې پلاټ ضرورت نشته تا ما سره ډېرې قربانۍ نه کړي دا واخله به زه ستا شو دا بیا ټیک دی نور د تش په خولې باندې وینا او ماته معاف کړی دی ماته بخلی دی داسې مونږ ګپ شپ لګو ځان بربدو اخرت انسان ته بربدو او الله سره ګپ لګو الله رب العزت په ستا د زړه باندې پوهېږي چې تا زړه کې کم منافقت پروت دی آیا دا رښتیا دي که دروغ دي الله سره خو مونږ دوکه نه شو کولی که ځان سره دوکه ده نو دې خبره باندې هم ځان پوهېږي درېم دا چې د ښځې او خاوند کومه زندګي د خپله کې ښځې کمال دا دی چې خاوند مزاج وپېژني خاوند کمال دا دی چې د ښځې مزاج وپېژني ډاکټر مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه د دارالعلوم کراچۍ کوم استادان دي د غیر پیر پاتې شه ډېر لوی پیر پاتې دی ډاکټر هم او د حضرت مولانا شیطانی رحمت الله علیه خلیفه و د یو ورځې درس کې دا خبره بچو ته وکړه خپل شاګردانو ته چې بچو ما خپلې ښځې سره 55 کاله تېر کړي دي څومره 55 سال دې کې ډېر داسې ملګري چې هغه 55 ته رسېدلي نه دي وای 55 سال کې 5500 کالو کې زه او ښځه کله خپله کې غوسه شوي هم نه یو دا ډېره غټه خبره ده جګړه پرېږده ده کې ډېر داسې ما ته مشکل دی چې سړی میلو شي هغه وایي چې ما ښځې سره چېرته غوسه نه ده کړې یا ما ښځه بې عزته نه وي کړي نشي کولی ما ته پته ده که پښتون سړی بیا ښځې سره جګړه ونه کړي نو بیا چې کوم شاګردان وغلاړو د دې کور والی نه تپوس وکړو چې نن خو استاد جي درس کې دا خبره کړې خو دا خبرې ولې کړي مونږ لږ په دې باندې پوهېږه چې تا کې څه داسې کمال دی چونکې هغه مشره ښځه وه چې کله 55 کاله هغه وایي چې مونږ جنګ جګړه نه شوي نو معلومېږي دا چې هغه د 80 یا 50 کالو وه نو هغې ورته وایي چې بچو زه چې کله نه الحمدلله واده شوي یم ما د خاوند په مزاج باندې ځان پوهې کړی دا چې کله کور ته راغلی ما ته به د دې مزاج نه پته لګېده چې دې اوس یخو اوبو ته طبیعت دی ما به ورته یخې اوبه یوړې بیا به راته پته ولګي چې نن دې شربت ته طبیعت دی ما به ورته شربت یوړو بیا به راته پته ولګي چې نن ستړی دی ما به ورته چای یوړې ما د دې مزاج باندې ځان پوهې کړی دې وجې نه کله هم داسې نه دي شوي چې ما یو کار کړی وي او دا ورباندې خفه شوي چې دا د ولې و خو دا به هغه ښځه کوي چې کومه ښځه هوښیاره وي هغه د خاوند په مزاج باندې پوهېږي هغې دپاره ښځې کمال دی چې هغه د خاوند مزاج معلوم کړي او خاوند ته هم پکار دی چې هغه د ښځې مزاج باندې ځان پوهېږي چې ما ښځه سختي برداشت کولی شي که نه شي برداشت کولی او که ته وایي چې نه زه ورسره سختي کوم دا به ټیک شي دا غلطه خبره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وفرمیلو چې د ښځه د ګڅې پختې نه پیدا ده علماو دا لیکلي دي چې که داسې د کوي بیا ماتېږي او که کاږی پرېږدی نو بیا به ورسره ګزاره کوي بس دې سره بعضې کارونه به داسې کوي چې هغه ستا مزاج موافق نه وي دې سره به ګزاره کوي چې خیر دې ټیک پشي خیر دې ټیک پشي بیا به کار روان وي او که ته وایي چې نه ما ته یو داسې بزرګه پکار ده چې بس هوا کې جنیماز چولی په هوا کې موز کوي 24 غنټې موز وي او شپې تهجد کوي ورځې روژه کوي خپله غونډه ورځ بالماس پروت دی ټکې موز نه کوي او ښځې نه تهجد غواړي نو ستا اثر خو به په ښځې باندې وي که نه بچو باندې به اثر وي ځان تکړه که ښځې الحمدلله ما ته خپل د پښتو سوسایټي چونکې زه مسوراتو ته بیانونه کوم مسوراتو جماعتونو کې زم راځم ما ته پته زموږ ښځو کې کومه دینداري ده هغې یوه عیسه نرینهو کې نشته ښځه 15 وخته خپل مونځ کوي الحمدلله شعبان روژه تاسو کې ډېرو به نه نیولي او ټولو ښځو روژه نیولي ده الحمدلله ښځې نه ته څه غواړې نو هغه مونځ په وخت باندې کوي
غا د نفلی روزو اهتمام کوي هغه چې کله خېټه باندې مشوم شي اعمال غا کې چې له نرینا سو یاره کې په خوند سره فکر نه غون ورځ بازار کې فزول ګرځي رول ماستر ځانه جوړ کړي د ډخانی نه لاړ شي اغه اډي جمعه پر اډي جمعه نه به ډخانی پر راشي بس دا کاری بل څه کاری نشته بیروزګار تیر خوراک ته پروت دا موږ ظلم کو معاشره کې ما ته افسوس په دې خبره باندې دا مونږ پښتون سوسایټي کې چې د خزو سره کم ظلم کیږي ځکه کله حیران پاتې شوم یو ورځ یو کسر ته فونو کو چې ما خزه درې طلاق چولی شي کنه دي شي ملولي وای کور دراله لوخي نو وینځلي ملتانه دنیا کې غټ بغیرت او دلشتنه لوخي نه دی وینځلي په غي طلاق زه نه دی جوړ کړي په غي طلاق مشوم نو دی کې په غي طلاق کې د خزي څه ونه ده هغه ولې کور کې بل څه کار نشته علما دا وای اوس مخکې روزه روانه دی پرې د خبره د اصل کې کوم زمونږ دا زنانه غریبانه پښمنی ته پاسي انده سیدا کنه دا اغه 3 بجې نه لګیاوي 6 بجې پرې دا لوخي سنبال کا دا پښمنه وخوري دا هغه د بعد بیا د منځونه د نوافل قران تلاوت الحمدلله بیا د سیو 2 غنټې چې خوب نکړي بیا د مشومان غریبان را پاسي دي د مشومان بیا غونډه رزغو سره دماغ وخوره بیا چې روجماتي ټیم شي بیا تهج غا چې کله خپل تراوی کې کنه شپې 12 بجې وي بیا غریب سم 3 بجې بیا پاسي دي علماء د لیکلي دي چې کم سړی په روژې کې په خپل کور والا باندې خپل خادم باندې خپل وینځي باندې بوج کم کو قیامت کې بالا رب العزت په دې باندې بوج کم کی ونونو تاسو بدن الله پاک نه کی لغون خپل باندې کور کې د خپل چې کله د سرفریق اوقات ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مونږ تاسو کې سوګن لوی نشته کنه که تاسو کې سوګ دوی چې زغنه لوی مرتبه ولای دا لا پریدو چې پیغمبرانو کې لوی مرتبه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي په باری کې رغلی چې کور کې جړو لګولې دي دا ما او ته تعلیم را کړې دي چې څه ذمہ داري نه ستا هم جوړیږي خپل کور ولا باندې لږ شان بوج کم کا هغه باندې بوج خاص کر روزي کې ډیر نه اچوا دې خیال به هم ساتي بل یو عموما کما مسله چلیږي زمونږ د تبلیغ المرګری الحمدلله کې ډیر تکړه دي خاص کر زمونږ د علماء کرام به دي کې ډیر سخت هم دي چې کم وده کې غاني بجاني وشي آیا د غیر روټه جایز ده که جایز نه ده مسلې باندې ځان پويږي کچري سوخ کې ولیمه و د روټه تقسیمیدا او غاني بجاني لګیدلی وي د دې روټه خوړل حرام دي یعنی دوران ولیمه دوران کانا چې کله د سخان لګیدلی او ډېګونه لګیدلی خوراک سکا کوي لکه خاص کر د پېښور کم شادي هلونه دي کیږي دی وخت کې بیا روټه خوړل سدي حرام دي نه تبلیغی ته خوړل جایز دي نه غیر تبلیغی ده نه عالم ده نه غیر عالم ده اور کچري ولیمه او شو هغه د بادي تماشا وکړه یا ولیمان او شي غنه مخ کې تماشا وکړه بیا د غیر روټه باندې د حرمت حکم لګول خو ګران دي غیر روټه خوړل جایز دي خو بیا هم علماء لیکلي دي چې د معاشره علماء کرام تبلیغیان حضرات چې کم د معاشره مقدس خلق دي اوچته مرتبه ولا خلق دي دینداری طبقه ده هغه د دې روټه ته ځکه نزي چې دې سره د غو حوصله شکنی وشي چې آینده د پر نور څوک د سینه کې ندیو چې خپل روټه خپل پروګرام خپل ود په دې غانو بجانو باندې خرپول د ځان خپل اخرت بربادول دي دیو چې زما مسلمانانو مدته د مہر په باره کې ډیر مختصر مسائل بیان کو دا ډیر مفصل مسائل دي ان شاء الله سوره نساء کې بدرته مولانا تورمان سے بیان کی مولانا ویشا سے کم مقتدیان ان شاء الله د مدرسه کې ترجمه کی التبیر د بیان کی دیو زمن کې هغه مسائل تاسو ته بینی خو چون کې ز عرف کې هغه ماته مسائل ډیر رزي ندیو جن چې موجوده موږ کم مشکلات سره مخامخ یو غدا تمام مختصر بیان کو چې دا د موږ ته مشکلات دي دیو جن چې کم مہرونه مخبل خزي ته لیکلي ک غلستولي سونه دا ک لس مر پلاټ ته او ک جیداد او ک پراپرټي دا غدر باندې د خزي حق ته هغه ته ورکول پکار دي هغه په ظلمي سره ول یا په مینی سره ول یا بلې طریقې سره انتقالات انتقالات کول د ظلم دي د ندي کول پکار اخیری خبره زموږ د معاشره کې یو بل کمزورتیا دا هم ده دا اوس ریسنټلی یو 2-3 هفته مخکې د کم سوشل میډیا ملګری دي ټچ تی اوسه دیو ته پته ده د میاوالی کې یو ظالم پلاټ او ورځو مشومه 15 ډزه پته مچې مې دې پر وشتو چې ماته لور نه د پکار زوی پکار لور څوک ورګي زوی څوک ورګي لور اور زمن دواړه څوک ورګي او د څه خلک چې هیڅ نه ورګي دا کم ذاتي چې هیڅ چاته ورنګي دا الله او زه تاسو بل دی یو نقطه خبر وکم الله رب العزت فیمیل کې ایکس اور ایکس پیدا کړی دي سپم کې منی کې او نرینا کې ایکس اور وائی پیدا کړی دي چې کم بیولوژیکل سټوډنټس دا پویږي اور باندې کم عام ملګری تاسو نه پویږي خو زه ډیر اسانه پښتو کې کوشش کوم چې تاسو پویږم چې کله د خوند نه ایکس راشي او د زنانه نه ایکس راشي دینه مشومه پیدا کیږي زما په خبره باندې پوه شئ
او چې کله خاوند نه وای راشي او زنانه نه ایکس پم راشي دا چې خبره کې مینو شي زوی پیدا کیږي یعنی د زوی پیدا کولو طاقت الله رب العزت نر کې پیدا کړي خزه کې سره شته نه او چې لور پیدا شو نه کې د کور ولا څه ګناه ده دا خو ستا یو تقدیر دی الله پاک درته تقدیر کې لور لیکلی و نه کې د خزه څه ګناه ده ما دسې سلیمان خوندان کتلی دي چې کور ولته دا ویلي چې کدی زل لور پیدا شو نه بس درو کانو سره طلاق در کوم الله یعذ بالله هغه کې د غي څه ګناه ده غي څه جرم دی ته ما ته دې خبرې جواب راکا خیر دې که زما په خبره باندې نه پوي مینډلز لا بایولوژي کې یو چپټر دی غلط سټډي کا کني خیر دې یو ډاکټر سره کنه غاب د پوي دی وجنه په لور پیدائش باندې خفغان کول او د زوی په پیدائش باندې ډزې کول او میټاینې تقسیمول زبې کول بیا سبا ماغه بچی را پاسي کوته کې راخسي پلار ډبوي بیا مولا تراشي چې د زوی نه مخلاص کا خدای کې چې ډبوي ده په لور پیدائش باندې خو ته خفاوي او زوی په پیدائش باندې ته خوشاله نن د زوی نه فرمانه دي او دا یا ساتي لور هر ځای کې تا پکاره زی چې بیمار شي ټول لړو به لور غلي چې کله مړ شي ټول لړو به جنازې ته د لور غلي لور پتا باندې خفای زوی بار بیٹه کې خبي غم ناسي موبایل ګلو غړي خپل فیسبوک کې لګي او قران کې الله پاک تاسو وګوري الله رب العزت اول څه فرمایي يهب لمن يشاء اناثا ولي د لور تذکرہ کړي ولی چې اول لور پیدا شي دا د خوش قسمتي او د نیکبختی علامت ته ولی په دې باندې خفا کیږي او دا خبره یا ساته کچري په لور پیدا شي باندې ته خفا کیږي بیا تا او ابو جهل فرعون او حامان کارون کې هیڅ فرق نشته اگر چې تا د مسلمان جما سپین لباس او په سر د ټوپه په مخ ته ګیره ده نو صاف ابو جهل کې به هیڅ فرق نشته دې ظالم نه بسوک ته پوس کی زموږه حکومت او ادارو خدا حل دی دیو جنا دا شریعت درته دا وایي چې د خپل اولاد په پیدائش مې کغه لور وی زوی دا د الله طرف نه دی ځکه پیغمبر اعلان وکړو چې لور د پیدا شي بیا یو ګډ یو چيله زبکا او که زوی د پیدا شو بیا دوه ګډان یا دوه چيلي زبکا خو په لور باندې درنه د حقيقي مطالبه کړي چې نه حقيقت وکړي ولی دا د الله طرف نه ده او موږ استادو مولانا شیخ صاحب دامت برکاتو مالي غو ډیره چې خبره کوله وې زما بچو موږ ته کلاس کې وې چې لور مو پیدا شي ما خفه کېږي اور باندې دا د الله کرم دی چې خزینه خزه پیدا شو کدی په ځای باندې یو بد زناور پیدا شوی څه جواب د معاشري ته ورکولو انده سیدا کنه دا او به چې لور پیدا شي غټ ټیک ټاک ته الحمدلله سترګي ټیک تی غوګونه ټیک تی خپل سونه ټیک تی کدی په ځای باندې د معذور بچي پیدا شوی ور څه ور سره کول زوی د پیدا شوی خو معذور نه څه بده کول ور سره الله پاک نه ته پوس کول شي دیو جن زما مسلمانانو معاشره کې کمی کمزورتیاں دي دا ختمول غوړي دي ته توجه کول پکار دي صرف زما ذمہ داری نه ده تاسو هم ذمہ داری ده خلک په دې مسایلو باندې په دې خبره باندې پوي کې چې خپل کور ولا سره بچو سره لونو سره ظلم نه دي کول پکار دا د الله مخلوق دي دا الله پیدا وخت الله پاک موږ ته د اولاد را کړی دي دا اولاد د زړه ټوکړي دي د جګر ټوکړه ده د دې چې کم حقوق دي دغه خیال ساتل پکار دي زبیا اخر کې حسن زیب صاحب ته د دې کم فیملی دغه ته مبارکباد پیش کوم مولانا تورمان صاحب ته مولانا وشدو ته هم مبارکباد پیش کوم چې الحمدلله یو لږ وخت کې دومره بهترین پروګرامي منعقد کو الحمدلله هغه کې مونږ ته تاسو سره مخاطب کیدو مکارکه الله عزت ما ته او تاسو ته ټول ته په دې خبرو باندې عمل توفیق نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین کم سړی دا غواړي چې الله پاک ماته نرینا اولاد راکړي نو مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه شرح کې حاشیه کې دا خبره لیکلي چې سوره یوسف مکمل سرنا اخره پوری په یو کاغذ باندې ولیکي هغه بیا کاغذ کې هغه کاغذ بیا ملوچو کې بند کې غین سپین تار تاو کې بیا ورنا موم تاو کې مومبتی ویلی کې هغه کې بیا سپین پلاستیک بیا سپینی سرمنی کې بند کې به کور والا بطور تعویز په د نوم باندې یا نوم خي طرف ته وتړي الله پاک ودی ته نرینا اولاد نصیب کی په دې وظیفه باندې پوه شوي دویمه دا وظیفه چې کم څوک دا غواړي چې زه رشته کوم خو ما رشته نه کیږي زموږ د اکثر ملګرو دا پریشانی ده چې زه د لور رشته لپاره یا خپل رشته لپاره لګیم خو رشته نه کیږي هغه ته علماو د لیکلي دي حکیم اختر صاحب دا وظیفه لکل کړي چې مخبل اکبرو نه دا اوریدلی چې روزانه سوره مریم په 16 سپاره کې دی د اول نه اخیره پورې تلاوت کی 40 ورځې د مسلسل تلاوت کی کزی بنه کی ان شاء الله الله رب العزت به دي 40 دن کې دنه د رشته تنظیم وکي کاولی چيلي کې ونه شو بیا دویمي چيلي کې کدویمي چيلي کې ونه شو په درېمي چيلي کې به ان شاء الله خامخا د دې رشته بکیږي 120 دن کې به الله پاک دې ته رشته نصیب کړي نه دا چې کوم وظایف مونږ ته کبیر ورکړي دغه هم اهتمام کول پکار دي د سره ان شاء الله زموږ اعمال د کم مسائل دي اعمال په ذریعہ سره به الله پاک حل کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین